ګرانو کتونکو مونږ سیاسي لحاظ سره خبره کوو. ما څه وخت مخکې تاسو ته ویلي چې حکومت اپوزیشن نبردازما دي او جنگ مختلف مراحل هغه د قوم مخې ته راځي او په دې جنگ کې اخري قدمونه یو بل پسې چې کوم قدم اوچتېږي نو هغه خیال دا کېږي چې دا د دغه طرف اخري قدم دی او دا فاینل کال دی او فاینل قدم دی. خو چې ګورې نو هغې پسې بیا بل یو قدم راوچتېږي. سلسله نه ختمېدو واله ده. دواړو طرفو ته مرکز او صوبه حکومت اپوزیشن یو بل سره داسې جنگ داسې حربې هغه کوي او داسې استعمالوي چې یو بل یې اخري ستړي کېدو ته راوستي دي. او اردو کې ورته ویلی شو تکاو مهم، مطلب ستړی کا، وی لړزوه، په لړزانې کا. نو دقسې سلسلې په مرکز کې روانې دي او یو بل پسې چې کومې فیصلې د اپوزیشن د طرف نه یو قدم اوچتېږي، حکومت د طرف نه بل قدم اوچتېږي. ما تاسو ته ویلي چې اخري مونږ چې کوم صورتحال په انګراوند ګورو، په ځمکه باندې ګورو، نو دغه وخت هم را روان دی چې چونکې پی ټي آی ته زیات ووټ ورکولو والا هغه نوجوان دی او هغه 18 ساله نوجوان، 18 سال نه والی 40 سال پورې 35 سال پورې دا اکثریت جوړیږي. 65-70% ته چې دا ووټ رسي نو دا زیات تر 18 سال والا رسي. نو تاسو ته یاد شي ما تاسو ته ویلو چې حکومت اخري دې دپاره هم یو فیصله کړې ده چې اخري مرحلو کې به دی ووټ چې کوم اهلیت دی شرط دی د 18 نه به دا 25 ته رسي، 35 ته رسي. هر قدم به اوچتی چې په هره طریقه باندې چې دا پی ټي آی دا ووټ سپورټ دا کم کو. نو اوس هغه مرحله شروع شوې ده. میډیا هم پې چغې شروع کړي دي، ان جي اوز هم پې چغې شروع کړي دي. پی ټي آی د طرف نه هم سخت رد عمل را روان دی او دا خبره هسې نه ده غورځولی شوې. مطلب دا دی دا مقتدر قوتونه دي، حکومت دی چې کوم قوتونه په دې کې لګیا دي د دواړو طرفونه چې کوم جنګ دی وایي مینه کې او جنګ کې هر څه جایز دي. خو دې جنګ کې دې مینه کې عوام متاثره کړي دي. مطلب دا دی ځوان به متاثره کېږي او ډېر لوی تعداد به د خلکو ووټ نه پاتې کېږي. او هغې دپاره باقاعده فیصله دا شوې ده چې را روان ووټونو کې ترمیم پاس کوي، قانون سازي کوي، آئینی ترمیم کوي، آرډیننس کوي، سم کولی شي. وایي به 18 سال نوجوان چې دی دا چونکې سنجیده نه دی، میچور نه دی، بالغ نظر نه دی، عقلمند نه دی، نو دی د ووټ اهل نه دی او دی به ووټ نه اچوي. خیر دی که دی نوکري کوي، خیر دی که دی پولیس کې برتي کېږي، خیر دی که دی جج جوړېږي، خیر دی که دی په غټ نه غټ سیټ ته ځي هغې ته اپلای کوي. خو ووټ اچول چې دی نو دا بدله منې شي میچور نه دی او دا جنوني دی، انقلابي دی، مختلف قسمه خبرې شروع دي. نو ما وایي چې په دې خبره وکړم چې دا هغه خبره ده مونږ کړې وه، نن رښتیا ثابته شوې ده. همغه شی روان دی. کال مخکې تاسو که یوټیوب ولټوئ، زموږ دا فیسبوک پیجونه ولټوئ، زه به هم ګورم چې تاسو ته هغه ویډیو راوباسم. نو څه ویډیوګانې داسې دي زموږ چې هغه د کاڼي کرښې دي او موږ ویلي چې حکومت سره د دې نه بغیر بله لار هم نشته چې دا خلک د ووټ نه مني کړي او ووټ نه پاتې شي او ووټ وانه چوي نو هغه به حکومت کې رانه شي او هغه ټایم راغو. هسې خو که ووټ اچوي او که نه اچوي اته اوس ته ښکاري د هغې هم څه حیثیت نشته. خو به هر حال هغه مخکې به د 2-3 فرق نو هغه به یې کور کولو دپاره انتظامیه دانلي هر څه کېدل نو هغه به یې کولی شو. اوس چې کوم فرق راځي نو هغه د 20,000 30,000 1 لاک دومره فرق چې راشي نو هغه بیا کور کول ګران او خلک هم ورته تیار نه وي. هغه خبره ده وایي دا کار دی اډونه کوي دی د ووټ نه اچوي، بس صرف مشران دی ووټ واچوي کم چې پوهېږي، عقلمند دي، بالغ نظر دي، میچور دي او سوچ لري، جنون ورکینی، جذباتي ني، دغه خلک دی ووټ واچوي نو دا ملک به بچ کېږي او دا ملک به بچ شي. یعنې که دا ځوانان ووټ اچوي نو بیا نه ښکاري چې دا ملک بچ شي. دا نظام ته هم خطره ده، د سیستم ته هم خطره ده او د ملک ته هم خطره ده، ادارو ته هم خطره ده. په هر حال ګورو به چې اوښ کم طرف ته کینی، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. یو فیصله ده، یو سوچ دی، یو اواز دی، بیانیه ده، ډیولپ شوې ده او ښکاري داسې چې حکومت به دې ته عملي جامه په هر صورت چې اچوي، په عدالتونو یې اچوي، په ترمیمونو یې اچوي، خو کوي به دا کار. نوجوانان به اوس د ووټ نه محروموي او دا به یو انټرنیشنل چغه هم جوړېږي. آسان کار دومره هم نه دی ځکه چې بار نه په دې باندې ډېر لوی اثر راځي جمهوریت دپاره او چې کوم عوامي رای ده د هغې دپاره بیا چې کوم د خلکو د طرف نه رد عمل دی هغه به هم راځي او د دې رد عمل به سخت داسې وي چې عام کومه طبقه ده نو هغه به هم
بیا مزید جذباتي کیږي او دا چې څومره د فزیک فارموله ده وایي د هر عمل رد عملي نو ته چې څومره مضبوط ګزار یو څیز له ورکوې نو د هغې همغه عمره اواز راځي نو ګورو به چې د دې ګزار اواز به څومره اوچتېږي او څومره